سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظیم. زما اسلام عزت مند مسلمانانو نننی بیان او درس هغه زما د زنا په باره کې دی چې زنا یو قبیح عمل دی. الله تبارک و تعالی قرآن عظیم کې فرمایي 15 سپاره کې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. منځ دې کېږي زنا ته، بېشکه زنا چې دا یو قبیح کار دی. فاحشه یو قبیح کار دی. وساء سبیل او ناروا او ناکاره کار دی او یو قبیح عمل دی. دین ځان ساتل پکار دی. حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې او اسمانونا او اوز مکه په زناکار باندې لعنت وایي او په جهنم کې به د شرمګاهونو نه داسې بدبوی روانه وي چې جهنميان به ترنه هم تنګ وي او پریشانه وي او د رسوایۍ سره سره به د اور په عذاب کې مبتلا وي. نو زناکاري یو قبیح عمل دی، نقصانی عمل دی. انسان په دنیا کې رسوا وي او په آخرت کې رسواوي. دنیا کې چا سره سترګې لګولې نشي او آخرت کې هم الله تبارک و تعالی په حضور کې سترګې لګولې نشي او ولاړ به. ځکه حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دو کسانو ته الله تبارک و تعالی په ورځ د قیامت په نظر د رحمت باندې نه ګوري. یو هغه انسان چې دی غریب دی، فقیر دی، مسکین دی، مال دولت نه لري او الله تبارک و تعالی دته مال او دولت ورکی او دی مالدار کی او دونه پورې دی مالدار شي چې په خپل مال باندې غاوی روي، تکبر او غرور کی ګرځي او خپل غریبی هېره کړې وي او د خپل دا کم مال چې الله تبارک و تعالی ورکړي په دې داسې عملونه کوي چې هغه نقصانی وي. نو دغه متکبر انسان او غاور انسان او غریب انسان چې مالدار شوی دی او دی په دنیا کې تکبر او غرور کوي، نه په ورځ د قیامت به الله تبارک و تعالی دته په نظر د رحمت باندې نه ګوري. او دویم نمبر هغه سړی چې د هغه په ګیره کې سپین ولګي او بوډا شي او دی د بوډاوالي په وخت کې زناکاری کوي. په ګیره سپین لګېدلی دي او دی د بوډاوالي په وخت کې زناکاری کوي. لکه نن سبا چې په میډیا باندې مشهوره خبره ده چې د لاهور په سیمه باندې مفتی عزیز چې ځان ته عزیز الرحمن وي او مفتی ځان ته وي او عالم ځان ته وي او په دون یو قبیح عمل کې هغه مبتلا چې هغه یوازې ځان ته نقصان نه دی ورکړی بلکې تمام علماء کرامو د دین نوم بدنام کړی دی او د قرآن درس ته ناس په جماعت کې ناس او بیا داسې او قبیح او ناکار عمل کوي
چې هغه په میډیا باندې نن سبا چلیږي د علماء کرامو سترګې ښکته کړې دي بدبخته او داسې یو قبیح عمل یې کړی دی چې ټول خلک پریشانه دي او ټول خلک علماء کرام په دې باندې خفه دي چې عالمان دي او په دې ناکار عمل داغه خفه دي په وجه د دې چې د ټولې معاشرې د علماء کرامو د دین اسلام یې نوم بدنام کو چې د مفتی په جامه کې داسې یو عمل هغه کړی دی ځان ته مفتی وایي مفتی هغه چاته وایي چې بل ته به فتوا ورکوي چې دا پلانې شی ناروا دی او بیا په دغه عمل کې دی مبتلا دی او ځان ته مفتی وایي چې زه مفتی ما الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو په حال باندې ورحمیږي دا یو نقصاني کار یې کړی دی او دله یو د سزا پکار ده چې هغه سزا دونه پورې سزا وي چې ټول خلک وویني چې واقعي چېرې داسې یو قبیح عمل یې کړی او سزا ورته ملو شوه نو هغه بوډا زنکار چې هغه زنا کوي او بوډا وي او ګوره دا عام سړی ښودلی شوی دی او چې یو عالم داسې کار وکړي چې هغه ځان ته عالم وایي او مفتی ځان ته وایي او عالم ځان ته وایي او داسې یو کار وکړي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زنکار چې د بوډاوالي په وخت کې په ږیره کې سپین ولګي او دې زنا کوي بدفعلي کوي د لوط علیه السلام د قوم هغه عمل کې لواطت کوي او زناکاری کې نه په ورځ د قیامت په دغه بوډا سپینګیري ته الله په نظر د رحمت نه ګوري او د رحمت معامله به ورسره نه کوي په وجه د دې چې ګوره په دې سپینه ږیره باندې چې ستا په ږیره کې سپین ولګېدل د ادب د لحاظ د لاندې خلک ستا قدر کوي ستا احترام کوي ستا ادب ساتي په وجه د دې سپینې ږیرې ستا احترام خلک کوي او بیا ته په داسې قبیح عمل باندې مبتلا یې چې په ورځ د قیامت به مولا کریم دغه خلکو ته په نظر د رحمت باندې نه ګوري الله کریم د داسې قبیح اعمالو نه موږ ټول په خپل حفظ الامان کې وساتي بل حدیث پاک کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زناکار چې کله زنا کوي نو ایمان ترې نه وځي ایمان ته داسې ولاړ وي لکه سوري چې بره سر د پاسه سوري وي دغه شانتې نه ایمان ولاړ وي دا ولې ته نه ایمان ځي د ده په الله باندې یقین او ایمان نشته ځکه چې یو سړی په یو ځای کې زنا کوي او بد عمل کوي او کله دې دروازه بند کړي نو چې کله دروازه بند کړي نو دا دروازه چې کله دې بندي دا په دې وجه بندي چې خلک مې ونه ویني دا دروازه دې په دې وجه باندې بندي چې خلک مې ونه ویني نو د خلکو د یارې دروازه بندي او دا ورته پته نشته چې زه په د جماعت کې ناست یم یا په یو کمره کې یو بد عمل کومه او ځان پسې دروازه بندومه او الله تخکارم الله تبارک وتعالی مې ویني د الله نه حیا نه کوي د الله نه پټ نه دی الله تخکاره دی او داغه نه د الله تبارک وتعالی نه حیا نه کوي او دا الله تبارک وتعالی د بندګانانو نه یریږي او د الله نه یریږي نو چې د الله نه یریږي او د الله د بندګانانو نه یریږي نو د ایمان په دې وجه باندې ایمان تللی دی ایمان دنه سلب شوی په دې وجه چې دی الله نه مني اصل کې ځکه چې دروازه وټکیږي یا بار یو کش ناریش نو خلک دا قبیح عمل پرېږدي ویره څوک رالل او الله تبارک وتعالی ورته ګوري په شان قدرت باندې او هغه ویني الله تبارک وتعالی ته ښکاري نو دا څنګه ایمان او مسلمانی ده چې ته الله ته ښکاري د الله نه حیا نه کې او د الله د بندګانو نه ځان پټې او د هغې نه حیا کې نو داسې انسان کې به څنګه ایمان پاتې کېږي ځکه محبوب علیه السلام فرمایي چې په داسې سړي کې ایمان نه پاتې کېږي ایمان داسې د هغه نه ولاړې لکه د سر سوري چې کوم دی په سر باندې یو سوري ولاړې
دا شان داغه د ایمان زی نو دا یو قبیح عمل د نقصانی او بد عمل الله تبارک وتعالى دې د داسې نقصانی اعمالو نه مونږ ټول په خپل حفظ الامان کې وساتي. بل حدیث پاک کې محبوب علیہ السلام فرمایي چې نشته د داسې یو قوم چې ظاهر شي پای کې زناکاری پکې زیات شي، نو چې په کوم قوم کې زناکاری زیات شي نو هغه قوم الله تبارک وتعالی د قحط سره مخ کی قاصالی پاغي باندې راځي، مصیبت او تکلیف او خوف او یره پاغه قوم باندې راځي. تاسو نن سبا دور کې معاشره کې نظر واچوي سونه ګرانی په ملک روانه ده، سونه خلک په خفګان کې دي، سونه خلک په تاوان او نقصان کې روان دي په وجه د دې چې نظر واچي نه په هر ځای کې دا قبیح عمل شروع وي. نو زناکارۍ سره هغه رعب چې کوم دی ختمیږي، زناکارۍ چې څوک زناکاري کوي هغه رعب د هغه ختمیږي او خوف او یره په هغه کې پیدا کیږي، ان هغه کې هغه د ایمان خلاوت او د ایمان هغه قوت په هغه کې نه پاتې کیږي. نو په دې وجه باندې زنا یو قبیح عمل او نقصانی عمل دی. بیا زموږ استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې ملعون لعنتی دی هغه کس چې د قوم لوط په عمل کې مبتلا وي. ملعون لعنتی دی هغه کس چې د قوم لوط په عمل کې مبتلا وي، نارینه چې د نارینه سره زنا کوي، ان هغه بدفعلی کوي، نارینه د نارینه سره زنا کوي، نو هغه زناکار چې کوم دی هغه لعنتی دی، الله په هغه لعنت راوړي. او بل حدیث کې د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی چې دا پر روایت کې هم شته چې حضرت علی کرم الله وجهه علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک داسې دوه کسان سیزلیو په وجه د دې چې هغې معاشره کې نقصان پیدا کو، د دواړو مابین کې زناکاری کړې وه او علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ هغه سیزلیو چې سره خپلو کې زنا کوله، دو نارینه خپلو کې زنا کوله، بدفعلی کوله، علی شیر خدا سے مبارک هغه سیزلیو. او بل روایت کې د امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک په یو کس باندې چې هغه بد عملی بدفعلی یو دو کسانو کړې وه او په هغې باندې دیوال نړولی و، دیوال ور باندې راغورځولی و. دا ګوره دونه قبیح عمل دی، دونه نقصان سره مخ دي. نو عزتمندو مسلمانانو چې ځان ته مفتی وي او ځان ته عالم وي او بیا داسې او یو کال په عمر کې هغه داسې قبیح عمل کوي، یا د دې نه مخکې وخت کې چې کوم دی هغه داسې یو قبیح عملونه کړي دي. عزتمندو دا نقصان دی. ټول علماء کرامو ته زما درخواست دی چې ټول عالمان په ده باندې کم از کم چې کوم دی دونه یو 15 منټه خبره وکړي چې آیا د خو دین او اسلام او معاشره ته چې کوم دی سخت نقصان ورکړی دی. ټول خلک په دې باندې خفه دي او ټول عالمان په دې باندې خفه دي چې مثال په طور د داسې یو قبیح عمل کړی دی چې معاشره کې وګورې په نظر باندې نظر ولګې، نو که هغه ټي وي دی، که هغه انټرنیټ دی، که هغه موبایل دی، که هغه مثال په یو ځای کې 15-16 کسان جمع وي او خبرې شروع وي، دغه بدبخته مفتی خبرې کوي چې ګوره په لاهور کې دا کړي دي، په مدرسه کې دا کړي دي، درس ته ناستو، قرآن په لاس کې نیولی او دی کول او دی کول، نو ګوره څونه پورې د عالمانو نوم بدنامېږي. نو ټولو عالمانو له پکار چې یو 15 منټه خبرې خو په دې باندې وکړي چې یاره دا کار یې نقصاني کړی دی، بل سړی به بیا داسې نه کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ د هر قسم زنا نه، بدفعلۍ نه، د نقصانی کارونه په خپل حفظ الامان کې وساتي چې الله تبارک وتعالی په کوم څیز باندې خفه کیږي، د الله تبارک وتعالی محبوب پیغمبر په کوم څیز باندې خفه کیږي،
یا په دنیا کې نیکان او صلحا خلق په کوم عمل باندې خفه کیږي په بد عمل باندې هغه نه کول پکار دي په وجه د دې چې ګوره دې سره نقصان دا پیدا کیږي چې یو عامي سړی چې په اس باندې خبر نه وي او هغه داسې یو قبیح عمل وکړي نو ګوره خلک هغه سره قد تعلق ساتي په وجه د دې چې ګوره د یو قبیح عمل نقصانی کار کړی دی او بیا داسې خلک هم شته داسې عالمان هم شته چې هغه د داسې سړي بیا سپورټ کوي چې یاره دا خو خیر دی خطا ترې نه شوې ده ټیک ته خطا شوې ده موږ وایو چې یاره انسان ضعیف دی کمزور دی خطا انسان نه کیږي خو داسې زجر خو له پکار دی چې مثال بل سړی په معاشره کې داسې عملونه کوي وجه د دې ونه کې چې د دین اسلام ته قتل پکار دی زمونږ دین او اسلام په دې باندې بدنامي زمونږ قرآن او حدیث او د حضور پاک د عشق او محبت په دې باندې بدنامي چې کوم د عالمانو قوت او کوم د عالمانو مرتبه مقام دی هغه مرتبه مقام په دې باندې بدنامي د سره چې تعلق په دې وجه نه دی پکار چې خلک دنه عبرت واخلي چې واقع د سیو مولا چې کوم دی د سیو قبیح عمل کړو او خلکو داغه سره تعلق پرې خورو زما د هغه د پارټي او دغه سره هیڅ قسم تعلق نشته چې مثال په تور هغه د یو پارټي سره تعلق ساتي هغه پارټي بدنامي هغه د علماو مجلس چې د عالمانو نوم په ور باندې هغه د عالمانو مجلس بدنامي هغه د پارټي هغه مشران بدنامي په دی وجه باندې چې مثال د دون لوی پارټي او د دون لوی مرکز سړی چې کوم دی هغه داسې یو عملو کې ګوره هغه خپلې پارټۍ ته بدنامي پیدا کوي داسې سړی نه په خپلې پارټۍ کې پرېښودل پکار دي نه په معاشره کې پرېښودل پکار دي نه په جماعت کې پرېښودل پکار دي په وجه د دې چې دې بدنامي پیدا کوي الله تبارک وتعالی دې موږ ټول دینداره کړي داسې نقصاني اعمالو نه الله تبارک وتعالی زموږ بچي اولاد او تمام مسلمانان په خپل حفظ الامان کې وساتي اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه